یو صحابی دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ. دا صحابی دا رنگ نم تورو او شکل امدا سیو چې پوزه غټه وا، سترګې هم سبل شانتی وي، غوږونه هم بل شانتی و، ډېر بدنما غوندې و د شکل نه. خو الله ګورې د انسان شکل ته نه ګوري. ښه ان الله لا ينظر الى صورکم، تاسو شکل ته څوک الله نه ګوري، عمل ته ګوري. نو اوس هم په مکه مکرمه کې که تاسو دا ډېر ملګري به حج عمرې له تلي، هلته د افریقې دا تور خلک یي، بعضې پکې عجیبه غوندې شکلونه، پوزې او سترګې او غوږونه تور هم یو، شکلونه هم بل شانتي. نو دې تک تور مو په مخې غټ غټ داغونه مو او شکل هم څه بل شانتي او ډېر غریب و. یو ځل راغی حضور پاک مبارک ته کېناسته او جاللې، وی د الله رسوله، وی ما به خدای ځان ته رانږدې کړي، پرې به مې دي، ما به جنت ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي. حضور پاک ورته فرمایي، وی سعده که زما او د الله تابعداري دې وکړه نو خدای به دې هم ځان ته پرېږدي، رانږدې به دې کړي، او د جنت حورې به دې هم ځان ته پرېږدي او جنت به دې هم ځان ته پرېږدي. او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه نو نه به خدای ځان ته پرېږدي، نه حورې او نه جنت. دا ولې؟ دا جاړې ولې؟ وی صاحب وی دا شکل خو ماله الله را کړی دی، دا تور شکل او دا بل شان شکل، زما نه خلک نفرت او کرکه کوي. زه چې په یو جام اوبه وڅکم په هغې څوک اوبه نه څکي، ما سره څوک لاس نه میلاوی، څوک را سره کینی نه، څوک را سره یو دی ډوډۍ نه خوري، ما نه خلک کرکه. ماشوم بارو باسه بچې، ماشوم بارو باسه، بارو باسه، د ماشوم جاړې بارې وباسه یو کس. نو ما نه خلک په دنیا کې کرکه کوي، نو دا شکل خو ماله الله را کړی. نو زما اړه کې سودا شوه چې خدایا مخلوق را نه کرکه کوي، نفرت کوي، هسې نه چې د قیامت پر ورځ خدایا ته ما نه کرکه وکړي او وایي چې دا تور غورځوی دوزخ ته، او جنت وایي چې زه خو دې نه پرېږدم لرې کې، او د جنت حورې وایي چې دې موږ نه قبلو لرې کې. الله ویرېدم مخلوق نفرت کوي نو خدای را نفرتونه کوي، حورې او جنت نفرتونه کوي. نو ځکه جاړم څوک لور خور نه را کوي، کینی را سره څوک د لاس نه میلاوی، لور خور به سره کوي. حضور پاک او فرمایل مخه پکېږه، زما د الله تابعداري وکړه، څه به د خدای او جنت حورې هر څه به دې ځان ته نږدې کړي. وی لکه واده ته دې جوړ لکړه کېږي، وی د الله رسوله ولې مې نه کېږي، او ماله څوک لور خور چېرته را کوي. یو صحابي په مدینه شریفه کې عمرو بن وهب رضی الله عنه، هغه ډېر مالدار او لور یې پیغله وه. نبی علیہ السلام ته یې ویلي وو چې زما لور پیغله ده، که څوک دې پیدا کړل ولی ورکړه. صحابه به هم دقسې کول چې ده ته یې وویې ځه عمرو بن وهب له ورشه، د هغه لور ده ما درته درکړه، ورشه ورته ووایه. دې لاړ د هغه دروازې له دروازې او ډبونه او لره ووت. وی ستاسو نوم عمرو بن وهب دی؟ وی وی ستاسو لور پیغله شوې وه او نبي علیه السلام زه رالیږلی یم زما دپاره رمالی ده. هغه چې ده ته وکتل چې شکل ته او رنګ ته او مخ داغونه، پوز او غوږونه بل شان. وی ته لږ صبر وکړه، ښځې سره سلا کړو. ښځې ته یې لوی، ښځې راله دروازې په چوندې کې وکتل، وی سړیه ده سره خو زمونږ لور ګزاره نه شي کولی، ده سره به څنګه ګزاره کوي، سبا به زمونږ لور خپی، نو بیا به حضور پاک هم خپی. نو داسې وکړه چې حضور پاک په ته لاړ شه، ورته ووایه چې زمونږ لور له بل څوک راولېږه، مونږ ترې قربانه و لور، خو ګزاره به نه کوي. نو سبا به دې هم خپی، لور به هم خپی، بیا به حضور پاک خپی. نو دې غریب یې را رخصت کړه. لکه بیا خپه ده چې ما خو وی چې ما له څوک لور خور نه کړي. هغه لور یې دا خبرې واورېدې، وی بیبي څه چل شوی دی؟ وی دا ستا دپاره حضور پاک یو هلک رالیږی رشتې له، خو مونږ واپس که. وی ولې مو واپس که؟ وی بچی هغه څه بل شان شکل یې دی، رنګ یې هم تور دی او شکل یې هم څه بل شانتی دی، ته ورسره ګزاره نه شې کولی. ما ته متوجه شي، ما ته متوجه شي، ته ورسره ګزاره بچی نه شې کولی. وی بیبي ولې واپس که؟ وی ډېر بل شان شکل، پوزه، غوږونه، سترګې او د رنګ نم تور او غټې غټې دانې په مخ. وی مور یې رالیږلی چا دی؟
وی حضور پاک مبارک را لے گلے دے وی شابه مور را واپسی کا وی زما د قسم په الله چې مال د کم خاون بندوبست د دواړو جهانو سردار کړی دی هغه مال د ډېرو ښکلو خشتو خاوندانو نه بهتر دی راولې بچی مونږ خو پې خوشحاله یو مونږ خو یې ته به ګزاره نشي کولی وی زه ورسره کوم ګزاره حضور پاک را لېږلی بس را واپس یې کوي کار دی وشو زمونږ لور د سره خوشحاله ده زه نبي علیه السلام مبارک ته ووایه دی راغې خوشحاله حضور پاک مبارک ته وی چې کار وشو جي وی ښه مهر به ورکې وی صاحب مهر زه ته وایي او واده کې او مهر نه پېژنې یو څادر و د غریب هغه د پرتوب په دی لنګ کړی و ځان ته د کمیس هم نو سپلی هم نشته ټوپی هم نشته کورس هم نشته وی ښه داسې وکړه لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه ته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته او حضرت زبیر ته دې درې واړو ته ووایه چې 200 درهم دله درکې ما ورته یاد کړه او یو صحابي ناست و وی لکه ستا خو 2 کوره دي وی یو وی دا یو د ته وبخه وی صاحب مې بخه ورته قسم دی هغې به مالونه قربانون فورا کورم شو او 600 درهم هم رالل وی داسې وکړه دا 200 درهم یې ځان له کړل تی دی د هغه څادر پلو پورې وتړه وی دا 200 درهم د ښځې مهر شو دا به هغې له ورکړي او دا 400 درهم یو څه په دې ځان لم جامې واله او ښځې لم واله او د کور کټوی سمسی هغه زمانه کې و قصه اسانه وه دا هم پې برابر کړه چې د واده بندوبست یې وکړو دې لال 200 درهم یې تې جدا پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو خپلي په دې شرط نو د نبي علیه السلام مبارک ملګرتیا دې وکړي او که چا سره سامان جنګ خپل نی نو هغه دې نه ځي چې ده دا اعلان اورې نو خپه نیولی شو هغه دوباره اعلان وکړه بیا د دوکان نه لږ رابار شو چې درېم اعلان یې وکړه دې هلکې وایي چې ښه زه به واده کوم زه به د حضور پاک به د تور او د نیزو په میز کې او زه به د ښځې سره پروت یم دا چېرته کیدی شي ګوره مینه دې ته وایي لکه حضرت حنظله رضی الله عنه چې دا به څنګه وشي هغې به میدان جنګ کې د دشمن په میانس کې د تورو غزارونه او زه به خوشحالي کوم په کور کې دوکان یې پرېښود لاړ منډی تاسې ځان له واغېشت او توره یې واغېشته او یو نقاب یې ځان له واغېش روبن چې په هغې یې ځان له دا مخ وتړه صرف سترګې یې ښکارېدې مخ هرڅه پټ کړل او پاسې خپواړو له میدان جهاد ته ورسېد چې هلته ورسېد جنګ شروع دی پکې شامل شو په جنگ کې نو زبردست جهاد یې وکړه د دنیا کافر یو خوا بل خوا مړه کوي مردارۍ خو مخ یې تړلی دی څوک یې نه پېژني صحابه یو بل ته ویې لکه څوک ناشنا نو مسلم راغلی دی ځکه مونږ خو یې نه پېژنو نوی مسلمان دی او ناشنا بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل یو ته او بل ته حضرت علی رضی الله عنه حضور پاک مبارک ته راغی وی صاحب یو هلک راغلی دی نوی مسلمان دی او ډېر بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل ډېر غیرتي وی کم دی وی هغه اس باندې سور دی هغه یو دغه وخت کې ده تور اوچته کړی په یو کافر یې غزار کو نو دا څادر یې د دې لاس نه راپروت یو نو حضور پاک یې دا مټ ولیده دا تور مټ او داغونه دي پې هلکه وی دا خو هغه سعد معلومېږي اظنه سعدا دا خو هغه معلومېږي هغه سعد ته ورشه د جوړ هغه د واده انتظام پر په ځای پرېښود د جوړ په هغه پیسو دا اس او دا توره واغېښتل او میدان ته راغی تپوس ته وکړه چې هغه دی که بل څوک دی حضرت علی رضی الله عنه ورغی ورته وی نبي علیه السلام راولېږلیم تپوس کوي ته هغه سعد دی سر یې وړقاو چې همغه واپس لاړ وی د دواړو جهانو مبارک سردار هم اقه سعد دی ارس قربان کړل او هغه ښځه پاتې شوه او ارس پاتې شو او دا د جهاد له راغلی دی چې دا خبرې دوی کولې نو جنګ کې خو چې ته مړي کې ته به هم لګې دا نه چې ګنې ته به بچې دا یو کافر سره مقابله راله کافر پې زورور شو دی په توره ووو چې وی و اسې هلته پرېوت د وینو شور پوړ اسې هم زخمي شو او دی د اس نه بل طرف ته پرېوت او داسې سخت ولګېد چې د وینو دا دریاب ته روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړې په خپله ځان یې ور ورساو او دی یې راوچت که او د خپلې غېږ پورې ونیوه
غیږ پورې. او قسم د روایت کې راځي چې حضور پاک په خپل مبارک صادر تی ویني پاکي، په دې صادر مبارک ولا تندیم پاکي او مخم ولا پاکي او پوزم ولا پاکي او غیږ کې د حضور پاک پروت دی. الله اکبر، څونه قیمتي شخصیت. د نبی علیہ السلام دی غیږ کې د قصیونی وکلک او تیوینی پاکی او دی پا اغا وقت کې د افسوس پسترگو حضور پاک تدا سے مخامخ گوری وی دا اللہ رسولا جنت بمازان تپریدی، اللہ بمازان تپریدی، دا جنت حوری بمازان تپریدی. اغا افسوس دارے لگولا. حضور پاک وی اے سعدا زما دے پا اغا ذات قسمی چی زما سادا چا پہ اختیار کدا چی زبدا اللہ دربار کے تالا گوئی کوم جنت بد امزان تپریدی، دا جنت حور امستادی او خدای بد امزان تا نزدی کی. چی حضور پاک دا آوازو کا دیکھ ردی غریب نساو خاتا دا نبی علیہ السلام پا غیق کے ما تا سوک نشی خولی دا طول و احادیث و ذخیرہ گو رہے کہ دا چانا دا حضور پاک پا غیق کے سا نروتے بے ردی صحابی پل بچیم دا حضور پاک غیق کے ندی وفات دا قا صحابی وفات دے دا دا دمینا محبتو. لکی دا سوچو چی مانا خو نفرت کئی خلق شکل میں بل شانتے دے. اللہ و تا دنیا کیوں خولا چی تازه دا حضور پاک غیق لرسو ستانا بسا دا حضور پاک پا غیق کیوں زی او اغا خلق چی تانا نفرت کی گوتی در تانا روڑی تانا با حضور پاک پا خپل مبارک صادر و پا خپل لاسو مخپا کئی. اللہ و تخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی در ساو خطا نو وی خندل مخی بل طرف توارو او صحابو تیرا شدارور مچت کے چی لک طبیعت دا حضور پاک مبارک برابر شو. نو صحابو تی تپوسو که وی سیب دا خود خندا وخنو تاسو خو خندل او بیا مخ بل طرف توالو دا ولی وی چی را دا افسوس میولید او ما قسم اخوانا نوی خدای دا ما قسم رشتونی که وی ما پخپل استرگو دا جنت یو خشته رولی دا چی زما دا حوض کوثر نه جام را ڈکڑی و دل راز غلو. خوشحال شم ام خندل که شکر دے خدایا زما قسم دی رشتیا کا او ما تا دی پسترگو خول او زن کدن کی دی و تهورو خولا او زن کدن کی دی حوض کوثر و بزما پی اسکلی نو لگا حیارا لدا حوری نمخ میں بل طرف توانو رونو من دا حضور پاک دا ایمان نخدخا من دا حضور پاک وایا دا ایمان